روژه د میاشت کمالاتو د ټوله میاشتو د سردار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. قدرمنو اوریدونکو، زموږ د نننۍ خپرونې موضوع د تراویحو لمونځ دی. د تراویحو په لمانځه کې 8 بحثه د غور او د څیړنې وړ دي. اول د تراویحو لغوي او اصطلاحي معنا، دویم د تراویحو د لمانځه اجمالي پیژندنه یعنی لنډه پیژندنه، دریم د تراویحو د مانځه مشروعیت او جواز، څلورم د تراویحو د مانځه حکم چې آیا دا فرض دی، واجب دی، سنت دی، پنځم د تراویحو د مانځه وقت، شپږم د تراویحو د لمونځ ادا کول په جمع سره، اووم د تراویحو د مانځه د رکعتونو شمیر چې څو رکعته دي، اتم د قرآن کریم ختم په رمضان کې. اول بس د تراویح لفظ دا د ترویحې جمع ده. ترویحه مفرد ده او تراویح جمع ده. او تراویح په عمومي صورت کې، ترویحه په عمومي صورت هغې دمې او ناستې ته ویل کیږي چې یو څوک د کار یا مزله په جریان کې د ستړیا له کبله کوي. دې ته ترویحه ویل کیږي. ترویحه هغې دمې او ناستې ته ویل کیږي چې یو څوک د کار یا مزله په جریان کې د ستړیا له کبله کوي. دې ته ترویحه ویل کیږي. او په اصطلاح کې د هغې خاصې دمې او ناستې نوم دی چې د هرو 4 رکعتونو نفلي مونځ نه پس هغه صورت نیسي. یعنی د هرو 4 رکعتونو نه وروسته چې یو انسان کینی، دې ته ترویحه په اصطلاح کې ویل کیږي. له دې کبله چې دا ناستې او دمې ډېرې وې، فقهاو دا لمونځ د دمو په نامه ولمانځه او نوم یې د دې تراویح کیښوده. دویم د تراویحو د مانځه لنډه او اجمالي پیژندنه. د تراویحو مونځ یو له هغو لمنځونو څخه دی چې د صدر اسلام نه تر اوسه پورې د هجري قمري کال د رمضان په میاشت کې د ماسخوتن لمانځه وروسته تر وترو مخکې په اسلامي هیوادونو او مساجدو کې هغه مسلمانان ډیر په شوق او په ځانګړې مینه د قرآن کریم د ختم په شمول باندې ادا کوي. لکن په دې کې څه تفاوت شته؟ هغه دا چې په ځینې ځایونو کې تراویح 10 رکعته ادا کیږي او په ځینې ځایونو کې تراویح 8 رکعته ادا کیږي بې له وترو، او په ځینې ځایونو کې تراویح 14 رکعته له وترو سره ادا کیږي، او په ځینې ځایونو کې تراویح په انفرادي ډول ادا کیږي، او په اکثرو ممالکو کې تراویح په جمع سره ادا کیږي. نو خلاصه دا چې د تراویح لمونځ په فرعي مذاهبو کې د یو متفق علیه اجماعي لمانځه حیثیت لري چې تر نن ورځې ټول مسلمانان په دې باندې متفق دي. لکن روافظ چې له موږ سره په اصولو کې ټکر او خلاف دي، هغوی د تراویح لمونځ نه مني. دریم بحث د تراویحو د لمانځه مشروعیت او د دې جواز. د تراویحو د لمانځه مشروعیت په تدریجي ډول ثابت شوی دی. یعنی لومړی په جماعت سره شروع شوی چې په خپله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه کې هم ګډون وکړه. بیا له هغه وروسته صحابه و کرامو هر یو په خپل کور کې په انفرادي ډول باندې تراویح کولی. دې کار د امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د خلافت تر اولنی وختونو پورې دوام درلود. له هغه وروسته د ډیرو لویو صحابو په غوښتنه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د ډیرو لویو صحابو کرامو په غوښتنه د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه لخوا دوباره تراویح په جمع سره شروع شوې چې تر نن ورځې پورې دوام لري.
او د تراویحو د لمانځه ثبوت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په قولی، فعلی او تقریري دلایلو باندې ثابت دی چې د دې نه څوک انکار هم نشي کولی. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم قولی دلیل چې حضرت ابي هریره رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي، فرمایي: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة ثم يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه وصدرا من خلافة عمر رضي الله عنه. رواه أبو داود في كتاب الصلاة فصل في قيام شهر رمضان. حضرت ابي هريره رضی الله تعالی عنه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي. هغه فرمایي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د رمضان د میاشتې د شپې لمانځه ته بې له دې چې چاته په مسئولانه انداز امر وکړي ډیر په مینه خلک تشویقول. رسول الله صلی الله علیه وسلم د رمضان د میاشتې د شپې لمانځه ته چې د تراویح لمونځ دی بې له دې چې چاته مسئولانه انداز باندې امر وکړي ډیر په مینه خلک تشویقول. او رسول الله به بیا ویل چې څوک د رمضان د میاشتې لمونځ داسې ادا کړي چې په دې باور وي چې دا لمونځ الله رب العزت ته د نزدیکیت او قربت وسیله ده او یقین ولري چې الله رب العزت په دې لمانځه سره ثواب او اجر را په برخه کوي، الله به ټول مخکیني ګناهونه ورته معاف کړي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو، خو خبره همداسې وه. بیا د حضرت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه په خلافت کې او د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د خلافت په اولنیو وختونو کې همدا خبره همداسې وه. همدارنګه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بل حدیث دی چې حضرت عبدالرحمن بن عوف روایت کوي. هغه فرمایي: قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ان الله تبارک وتعالی فرض صيام رمضان عليكم وسننت لكم قيامه. رواه نسائی. حضرت عبدالرحمن بن عوف فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي بېشکه الله تعالی تاسو باندې د رمضان روزه فرض کړې ده او ما په دې کې ودرېدل یعنې تراویح لمونځ سنت وګرځولو. همدارنګه د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه بل مرفوع حدیث دی. هغه فرمایي: ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه مسلم. ابي هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی څوک چې ایمان او طلب د ثواب دپاره په رمضان کې تراویح وکړي نو د هغه لومبني ټول ګناهونه به الله ورته معاف کړي، یعنې د هغه مخکیني ګناهونه به ټول معاف کړی شي. او د قیام رمضان نه مراد هغه مونځ ده چې په روژه کې کیږي په شپې کې چې د هغه د تراویح مونځ دی. همدارنګه حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي: کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا دخل رمضان لم یأت فراشه حتی ینسلخ. رواه بیهقي. حضرت عایشه رضی الله عنها فرمایي چې کله به د رمضان میاشت راغله نو محمد رسول الله به خپلې بسترې ته نه راتلو تر دې چې د رمضان میاشت به په تیرېدو شوه یا به د رمضان میاشت تیره شوه. ټوله شپه به عبادت کو، منځونه به کول. او د تراویحو د لمانځه د ثبوت دپاره د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فعلي دلیل چې رسول الله دا فعل کړی هغه حدیث د حضرت عایشې رضی الله عنها دی. عن عایشة زوج النبي صلی الله علیه وسلم أن النبي صلی الله علیه وسلم صلى في المسجد فصلى بصلاته ناس ثم صلى من القابلة فكسر الناس
ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرز عليكم وذلك في رمضان. رواه أبو داود في كتاب الصلاة فصل في قيام شهر رمضان. ام المؤمنین بیبي عایشه رضی الله عنها څخه روایت دی. هغه فرمایي چې محمد رسول الله به په مسجد کې لمونځ کوه. دې مانځه کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم سره څه کسان شریک شول. په سبا بیا هم داسې وشول خو خلک ډیر شوي ول. په درېیمه ورځ بیا هم داسې خلک راغونډ شوي وه خو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم له کور څخه هغوی ته ور ونه ووت. چې کله سهار شو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ځینې اصحابو ته وویل چې بېګا مې هغه څه ولیدل چې څه مو کول خو زما د نه درتلو سبب یوازې همدا و چې زه ویرېدلم چې دا لمونځ په تاسو باندې فرض ونه ګرځي او دا خبره د رمضان په میاشت کې وه. نو پیغمبر علیه الصلاة وسلام دا لمونځ په جمع سره کړ. همدارنګه د پیغمبر علیه الصلاة وسلام تقریري دلیل د تراویحو د لمانځه د ثبوت لپاره حدیث ده چې حضرت ثعلبه بن ابي مالک قرزي رضی الله تعالی عنه د رسول الله نه روایت کوي. هغه فرمایي خرج رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات لیلة في رمضان فرأى ناسا في ناحية المسجد يصلون فقال ما يصنع هؤلاء؟ قال قائل يا رسول الله هؤلاء ناس ليس معهم قرآن وأبي بن كعب يقرأ وهم معه يصلون بصلاته قال قد أحسنوا أو قد أصابوا ولم يكره ذلك لهم. رواه البيهقي. حضرت ثعلبه بن ابي مالک قرزي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي چې د رمضان د میاشتې په شپو کې یوه شپه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راووت. رسول الله ګوري چې د مسجد په یو کنج کې خلک لمونځ کوي. پیغمبر علیه الصلاة وسلام پوښتنه وکړه چې دا خلک څه کوي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو کس وویل چې دا هغه خلک دي چې قرآن کریم دوی ته یاد نه دی، یعنی قرآن کریم یې نه دی یاد کړی. او ابی بن کعب د قرآن کریم تلاوت کوي، دوی له هغه سره په مانځه کې شریک دي. نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وویل چې بېشکه دا خلک ښه کار کوي، او یا داسې ویل چې بېشکه دا خلک خپل منزله مقصود ته رسیدلی دي او دا کار د دوی لپاره بد نه دی. نو د رسول الله قول، د رسول الله صلی الله علیه وسلم فعل، د رسول الله صلی الله علیه وسلم تقریر، دا درې واړه دلایل دي لپاره د ثبوت د تراویحو د لمانځه په رمضان کې. قدرمنو اوریدونکو، د خپرونې په دې وخت کې راځو دمې ته. دمې نه وروسته زموږ خپرونه دوام لري، په دې هیله چې تاسو هم زموږ ملتیا وکړئ. د ټوله میاشتو د سرداره د مؤمنانو افتخاره، د مؤمنانو افتخاره، هم تیرو بې پله پلونو صلواتو، هم تیرو بې پله پلونو صلواتو، ومؤمنو روژه د میاشت کمالاتو، ومؤمنو روژه د میاشت کمالاتو. قدرمنو اوریدونکو، بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. څلورم بحث د تراویحو د لمانځه حکم. د تراویحو د لمانځه حکم دا دی چې په هر مسلمان چې بالغ او عاقل وي، بالغ او عاقل وي، حد د بلوغ ته رسیدلی وي، هغه که نارینه وي او که هغه ښځینه وي، په هغو باندې تراویح سنت مؤکد بلل شوي دي. که څوک یې پرته له کوم عذر نه پرېږدي، هغه د ملامتي وړ بلل کیږي، او که ترې منکر شي نو هغه ګمراه، بدعتي او داسې څوک دی چې د هغه شاهدي نه قبلیږي. نو تراویح سنت مؤکد دی په هر عاقل بالغ باندې، که هغه نارینه وي او که هغه ښځینه وي. پنځم بحث د تراویحو د لمانځه وخت.
د عامو مشایخو او فقهاو له قول سره سم د ماسخوتن لمانځه وروسته پیل کیږي. د تراویحو د لمانځه وخت د عامو مشایخو او فقهاو له قول سره سم د ماسخوتن لمانځه نه وروسته پیل کیږي او د شپې تر آخرنۍ حصې پورې دوام کوي. یعنی کله چې د ماسخوتن مونځ وشي در دې وخت نه واخله د شپې در آخرې حصې پورې د تراویحو د لمانځه وخت دی. د ماسخوتن د لمانځه وروسته د وترو مخکې، ځکه دا کار د صحابه و کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین په فعلي اجماع ثابته ده چې د هغو فعل داسې و. ځکه صحابه و کرام به د ماسخوتن لمانځه وروسته له وترو مخکې د تراویحو مونځ کوه. نو که یو څوک د ماسخوتن مونځ ادا کړي او ورپسې تراویح ادا کړي او وروسته هغه ته دا معلومات وشي چې ما د ماسخوتن مونځ بې اودسه ادا کړی دی، نو د ماسخوتن لمانځه سره باید تراویح هم راوګرځوي، اگر که دې تراویح په اوداسه باندې کړي دي. ځکه دا داسې مثال لري لکه لمونځ چې قبل الوقت ادا شوی وي. نو چې تا د ماسخوتن مونځ وکړه هغه بې اودسه، نو هغه وخت نه ده شوی. وروسته د چې کمې تراویح کړي دا په خپل وخت کې نه دي شوي. نو چې تراویح تا په اوداسه سره هم کړي وي، نو چې د ماسخوتن مونځ اعاده په تا لازم ده، همدارنګه تراویح به هم راګرځوي. او که د ماسخوتن له سنتو نه تراویح مخکې ادا شي بیا دا باک نه لري، خو بهتره بیا هم دا ده چې له سنتو وروسته او له وترو مخکې ادا شي. شپږم بحث د تراویحو ادا کول په جمع سره. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به په خپله پوره رمضان کې د شپې په مانځه کې مشغول و او امت ته به هم د قیام رمضان یعنی د تراویحو ترغیب ورکولو. لکن رسول الله صلی الله علیه وسلم د تراویحو په جمع باندې همیشه والی نه دی کړی او د هغوی د همیشه والي چې رسول الله په دې باندې همیشه واله نه دی کړی دا وجه وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویرېده چې دا په امت باندې فرض نشي. او پیغمبر علیه الصلاة والسلام د یوې شپې په جداوالي او وقفې سره 3 شپې به رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مونځ په جمع سره ادا کولو. رسول الله صلی الله علیه وسلم به په 23مه کې راغی، بیا به یو شپه نه راته 25م کې به راغی، 25م کې به چې راغی بیا به یو شپه نه راته په 28م کې به رسول الله راغی او په جمع به سره تراویح کولې. په اوله شپه به رسول الله صلی الله علیه وسلم 3مه حصې پورې، په 2مه شپه تر نیمې شپو پورې او په 3مه شپه تر سبا خطو پورې رسول الله به د تراویح مونځ کولو، تر دې چې صحابه و کرامو باندې به رضوان الله تعالی علیهم اجمعین د پیشمني د ختمېدو ویره شوه. د حضرت ابوذر رضی الله تعالی عنه مرفوع حدیث دی. هغه فرمایي قال صمنا مع رسول الله صلی الله علیه وسلم رمضان فلم يقم بنا شيئا من الشهر حتى بقي 7 فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل فلما كانت السادسة لم يقم بنا فلما كانت الخامسة قام بنا حتى ذهب شطر الليل فلما كانت الرابعة لم يقم بنا فلما كانت الثالثة جمع نساءه وأهله والناس فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح قلت ما الفلاح؟ قال السحور ثم لم يقم بنا بقية الشهر. رواه أبو داود وترمذي والنسائي وابن ماجه. حضرت ابوذر رضی الله تعالی عنه فرمایي چې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د رمضان روژه نیوله. رسول الله صلی الله علیه وسلم به موږ سره د دې میاشتې په هیڅ حصه کې قیام یعنی تراویح نه کولې او نه دي کړي تر دې چې آخري 7 شپې به باقي پاتې شوي. نو چې کله به د رمضان 7 شپې آخري باقي پاتې شوې نو رسول الله به بیا قیام یعنی تراویح مونځ کوه تر دې چې 3مه حصه د شپې به تیره شوه. چې 8مه شپه شوه نو هغوی مونږ سره شریک نشول. بیا چې کله 5مه شپه شوه نو نیمې شپې پورې مونږ سره په عبادت کې مشغول ول. بیا چې کله 4مه شپه شوه نو هغوی به مونږ سره شریک نشول. بیا چې 3مه شپه شوه نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به خپل کور والا او خلک راجمع کړل او مونږ سره به تر ډیر وخته پورې په مانځه کې شریک و تر دې چې مونږ سره به د فلاح یعنی د پیشنمي د فوتېدو ویره پاتې شوه. نو د تراویحو مونځ په جمع ادا کولو سره دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت دی.
د تراویح لمونځ پیل هم په جمع سره شوی و. بیا د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د خلافت تر اولنیو شپو ورځو پورې په انفرادي ډول ادا شوي و او له هغه وروسته تر نن ورځې پورې بیا هم په جمع سره ادا کیږي. او که چا تراویح په جمع سره ونه کړي په خپل کور کې وکړي هغه کیږي، خو پرې ښودونکی له فضیلت نه محروم بلل کیږي. هغه فضیلت او اجر چې تا ته الله رب العزت په دې کې درکوي چې د تراویح لمونځ په جمع سره وکړي، نو کې ځان ته کوي د هغه فضیلت او اجر نه به دا انسان بیا محروم وي. ځکه د روژې مبارکه میاشت داسې میاشت ده چې په دې کې الله رب العزت فرضي عبادت په 80 فرضو بدلوي، او هغه څوک چې نفلي عبادت کوي الله رب العزت به د نفلي عبادت په بدله کې هغه ته د فرضي عبادت اجر و ثواب ورکوي. نو پیغمبر علیه الصلاة وسلام به په 23مه شپه راووته تراویح به یې وکړي، بیا به یو شپه پکې وقفه وکړه، بیا به 25مه شپه راووت، بیا به یو شپه پکې وقفه وکړه، رسول الله به په 20مه شپه راووت او دا به په جمع سره کولی. د تراویحو پیل هم په جمع سره شوی و. بیا د حضرت عمر رضی الله تعالی د خلافت تر اولنیو شپو ورځو په انفرادي ډول ادا شوي. بیا د هغه نه وروسته حضرت عمر فاروق چې ولیدل په مسجد نبوي کې خلک په انفرادي ډول باندې تراویح کوي، هغه د نفاق نه وویرېده چې خلکو کې اختلاف پیدا نشي. اجماع په دې باندې وشوه چې باید د تراویح لمونځ په جمع سره ادا شي. نو قدرمنو اوریدونکو دا به زموږ نننۍ خپرونه. بله خپرونه به انشاءالله په دې هکله وي چې آیا تراویح 60 رکاته دي که 8 رکاته یا 14 رکاته. په دې باندې به انشاءالله زه تاسو سره تفصیلي غږیږم. نو دا به زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند او پاتې ورځ م نیکمرغه. الله ممل. تلبي الماز فتعت عبادات ومؤمن رجد معشت كمالات ومؤمن رجد معشت كمالات کړي تلاوات بد قرآن هم عبادات رب منانا هم عبادات رب منانا کړي پابندي بهم د ټولو جماعاتو کړي پابندي بهم د ټولو جماعاتو ومؤمن رجد معشت كمالات ومؤمن رجد معشت كمالات تلبي الماز فتعت عبادات ومؤمن رجد معشت كمالات ومؤمن رجد معشت كمالات عمر دبات پشان تیریگی جہان بطول پنا کیجی جہان بطول پنا کیجی پا قیامت کے بایو سرفنا نواتو پا قیامت کے بایو سرفنا نواتو ومؤمن رجد معشت كمالات ومؤمن رجد معشت كمالات تلبي الماز فتعت عبادات ومؤمن رجد معشت كمالات ومؤمن رجد معشت كمالات څوک چې د پاک دین خادمان دي د عمري هغه دوستان دي د عمري هغه دوستان دي رب حافظ مشل شپږ جهاتو رب حافظ مشل شپږ جهاتو ومؤمن رجد معشت كمالات ومؤمن رجد معشت كمالات تلبي الماز فتعت عبادات ومؤمن رجد معشت كمالات